فلو چې کله موږ وایو دا خو ډېر کمپلیکیټډ دی نو دلته موږ داسې یو آیډیل فلویډ کنسیډر کوو دا په خپل ذهن کې کېده چې په دې چپټر کې موږ څه کنسیډر کوو بالکل آیډیل فلویډ به کنسیډر کوو خبره باندې ورسېدې که نه نو چې آیډیل فلویډ موږ کله کنسیډر کوو نو ډیفینیټلی زموږ کیلکولیشنز به هلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې روغ جوړ به یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي آفیشیل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هرکله دوستانو موږ چپټر نمبر 5 روټیشنل اینڈ سرکولر موشنز هغه مو ختم کړو بغیر طور باندې هغه لیکچر به تاسو انجوای کړي भरपूर طریقې سره به تاسو محسوس شوي مې ډېر څه لرنینګ به درته شوی نو ډاوټ نن موږ چپټر نمبر 6 شروع کوو چپټر نمبر 6 okay and this is actually fluid dynamics دا ټکی چې کله ستاسو ذهن ته راشي نو ستاسو ذهن څه وایي چې what is fluid داسې شی ډاینامیکس چې موشن کوي ها تاسو رسې ویلي دي که نه ځکه چې خامخا که لږ بیسکس ته لاړ شو نو تاسو میکانکس ویلی دی په میکانکس کې تاسو کاینمیټکس ویلی دی بل هم ډاینامیکس ویلی دی خو دلته چونکې فلویډ ډاینامیکس دی نو اصل کې ستاسو ذهن کې به دا راشي چې دې چپټر سره لږ ډېر تړون داسې دی چې د اوبو سره دی د شودو سره دی د ګیسونو سره دی دغه شان چې کومه دی پیرسیب هر هغه شی چې بهیږي بس د هغې سره دی چې کومه چې تاسو ته ښکاري پټرول بهیږي شوده بهیږي ګبین بهیږي اوکې دا ګیسونه بهیږي سو ایکچولی په دې چپټر کې به مونږ هر هغه څیز په باره کې ذکر کوو چې کومه فلو کولی شي فلو بهیدی شي خبر باندې پوه شو که نه دیټس وای د چپټر چې کومه ټایټل دی چې فلویډ ډاینامیکس خو موسټلی دا خبره په خپل ذهن کې ګوره کېده وایي داسې نه چې تاسو اوسئ چې دا خو ډېر اسان چپټر دی اسان دی نو ډاوټ په دې کې څه مشکل نشته خو یو خبره په خپل ذهن کې کېده وایي چې کوم فلویډز دي که نه فلویډز د دې حرکت ګوره ډېر کمپلیکیټډ دي ډېر کمپلیکیټډ سین غاړې ته تاسو کې نه وروره شور به اورئ اوکې ګبین تاسو اړوئ نو ورو به راځي ښکته به رالویږي ډېر کمپلیکیټډ دی نو په دې چپټر کې موږ موسټلی د فلویډ فلو چې کومه دا ایزمپشنز نه به کار اخلو د خیالاتو نه به کار اخلو او کومه دنیا چې په خیالونو کې جوړه شي بهترینه دنیا وي خبر باندې پوه شوئ که نه نو اول نمبر راځو چې کومه ستاسو ذهن کې کوم کوېشن ارایز کېږي که نه کوم کوېشن چې یاره که پیر صاحب دا فلویډ داسې شی نو زه تاسو له هسې اسان غوندې دغه در کوم چې فلویډ بس داسې په خپل ذهن کې کېده وایي چې anything which have the capability of flow هر هغه شی چې په هغې کې د فلو کیپیبلیټي پکې هغې ته څه وایي د فلویډز وایي یعنی چې د بهېدو خاصیت یې پکې فلویډز هلکه ګیلاس نه اوبه ټک بس لاړې وبهېدې خبره باندې پوه شوې که نه شهد هلکه وبهېدل خبره باندې پوه شوې ها بیا په دې بهېدو کې نیم څیزونه په اسانه سره بهېږي نیم څیزونه چې کومه ډېر په مشکله سره بهېږي سمپل دیٹ سیٹ بهېده پېژنې که نه فلو اوکے یعنی کچھ چیزیں بہت آسانی سے بہہ جاتی ہے اور کچھ چیزوں کے بہنے میں جو ہے نا وہ تھوڑا رکاوٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو انٹرنل ریزسٹنس چلو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے نو ڈاؤٹ اوکے ڈونٹ وری اوکے سو فلویڈ سیشے اٹس اے کلیکشن آف مالیکیولز دیٹ آر رینڈملی ارینجڈ اینڈ ہیلڈ ٹوگیدر بائی ویک کوہیسیو فورسز خامخا چې تاسو دې ډیفینیشن باندې ځان پوه کړئ که نو دا ډېر امیزنګ زبردست قسمه چې کومه کنسپټ بس تاسو ذهن ته راشي چې فلویډ اصل کې کلیکشن اف مالیکیولز دي خامخا که زه تاسو ته ووایم دلته بیا وران کړم خیر دی چې زه اخلم میټر اخلم ټیک شو که د میټر څو سټیټس دي 3 سټیټس دي که نه سالډ دی ټیک شو لیکویډ دی او بل څه شی دی ګیس دی خبر باندې پوه شوې که نه نو سالډ کې خو تاسو چې مالیکیول یو بل ته بیخي ارانو کلوز بالکل داسې یو بل سره لګېدلي انټر مالیکولر فورسز چې کومه انتهایي صحیح دا سټرانګ دي خبر باندې پوه شوئ که نه خو د لیکویډ کې مالیکیول چې کومه بیا په نسبت د سالډ چې کومه لږ لري او په د ګیس کې مالیکیول چې کومه بیخي د یو بل نه سیده ویری مچ فار اوے فرام ایچ ادر اوکے بہت دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سو اٹ مینس دیٹ چې یاره په
په دې لیکوډ کې هم د فلو خاصیت شته اوکې او په دې ګیس کې هم د فلو خاصیت شته که نشته په دواړو کې د فلو خاصیت شته نو کمباینلی چې کوم یاد ساته چې لیکوډز دي ټیک شو کنه پلس ګیسز دي دا څه کنسیډر کوم دا څه کنسیډر کوم چې دا مسله چې دا فلویډز دي ځکه چې په دې کې دا څه خاصیت شته په دې کې د فلو خاصیت شته نو دا یاد وساتئ چې کوم ما سره لیکوډز دي کوم ګیسز دي نو دا څه شی دی د اصل کې فلویډز دي خبر باندې پوه شئ کنه اینڈ اپ ټو سم ایکسټینټ تاسو دلته چې کومه پلازما په دې کې چې کومه انکلود کولای شئ چې دا هایست آیونایزډ سټیټ اف میټر دی خبر باندې پوه شئ کنه خو دا فعلا نه وایو دا شان پلاستیک دغه چې کومه پلاستیک لیکوډز یا پلاستیک سالیډز چې کومه ته مونږ سیمی سالیډز وایو هغه څه هدا پورې مونږ په فلویډز کې انکلود کولای شو خو په حاله پته اندر باندې ولې په دې باندې چې کومه خپل دماغ با نه خوري نو دا چې کوم 3 سټیټس اف میټر تاسو سره دي نو یاد وساتئ چې د کوم د فلو خاصیت دی په لیکوډ کې او دلته چې کوم د ګیس کې د فلو خاصیت دی نو کمباینلی د دوه ته موږ څه ویل شو د ته موږ فلویډز ویل شو ټیک ده کنه اوس دلته یو بل خبره انتهایی اهمه ځګنه ما هغه دا چې پر سبا ټیک دا دلته خو انټر مالیکولر فورسز شته دلته خو سترونګ دي دلته انټر مالیکولر فورسز شته خو په دې دوه ځایونو کې چې کوم انټر مالیکولر فورسز دي هغه څه دي ویک دا موږ څه شو ورته وایو موږ کوهیسیو forces چې کوم د دې مالیکول په منځ کې دغه موږ څه شی وایو کوهیسیو فورسز ورته وایي چې ویک کوهیسیو فورسز په مدد سره چې کوم د پرسپ دا مالیکول یو بل ته سنسسری دا باوند دي ټیک شو بل دا چې حرکت کوي کنه نو دا مالیکول کوشش کوي ورې لکه لږ دا مالیکول کوشش کوي چې د دې د پاسه تیر شي داسې دا شاته پاتې کی د دې لاندې چې کوم مالیکول دا کوشش کوي د دې پاسه تیر شي دا لاندې پاتې شي نو دا مالیکول چې کله حرکت کوي کنه نو دا یو بل د پاسه رینډم دی چې کوم څه کوي دا رواني ایزیلی چې کوم د فلو کولای شي خبر باندې پوه شوي کنه اوس په لیکوډ کې کوم خاصیت دی لیکوډ تاسو دا ویلي دي چې دا لیکوډ تاسو په کومه کنټینر کې واچوئ د هغه کنټینر شیپ دا اډاپټ کی مطلب د هغه کنټینر شیپ چې کومه ده داسې کې دا اختیار کی که لوټه کې دی واچول د لوټې په شان جوړ شي که خانه کې دی واچول د خانه په شان جوړ شي او که منګي کې دی واچول د منګي په شان جوړ شي دا شان که بل یو داسې کنټینر لوښي کې دی واچول بس دغه شکل اډاپټ کی خبر باندې پوه شئ کنه ځکه چې د دې مالیکول چې کومه ده اصل کې څه شی دی په منځ کې چې کومه فورسز دي په نسبت د سالیډ دا کم دي خو ګیس چې کومه ده کنه ګیس دا به ګوره پریشرایز کې په پریشر باندې به دا په یو کنټینر کې باندې نو دې ګیس کې کمال دا دی د دوه کې دا کمال دی چې دا دننه هم طاقت چې کومه ده په یو بل باندې لګي نو ډاوټ خو د دننه طاقت سره چې کومه ګوره انټر مالیکولر فورسز دی انټر مالیکولر فورسز هم دا لګي خو د دې سره چې کومه کنټینر وال باندې کومه پریشر دی کنه کنټینر CONTAINER کنټینر وال باندې چې کوم پریشر دی ګوره هغه هم داسې کوي دا لګي خبره باندې پوه شوي کنه نو دنني طاقتونه هم د مالیکول یو بل باندې لګي او د کنټینر چې کوم والز دي په هغې باندې چې کوم څه کوي دا پریشر لګي خبره باندې پوه شوي کومې دی چې موږ وایو فلویډ پریشر اوکې دا اوس دلته راځو لږې خبره کوو نوره ګوره پیرانو اوس راځو الریډي دا خبره خو موږ وکړه چې که چېرې تاسو د فلویډز خبره کوئ که نه نو کومه چې د میټر فیزز دي میټر چې کومه فیزز دي حالتونه اوکې نو سالډ خو د دې نه بیخي آوټ کوي خو دا کومه چې لیکوډ دي اوکې لیکوډز دي پلس دا کومه چې ګیسز دي ټیک شو که نه او دا کومه چې پلازما ده او دا کومه چې کومه پلاستیک سالیډز دي پلاستیک سالیډز دي اپ ټو سم ایکسټینټ دا دوه په دې کې چې کومه هم انکلوډ دي دا موږ فلویډ کنسیډر کولی شو خو لیکوډ پلس ګیسز دا خو چې کومه ډیفینیټلی نو ډاوټ د فلویډز کې دي اوس د دې فلویډز د فلو خبره کوو چې لکه دا فلویډ چې کومه د فلو کوي اوکې دا بهیږي به ټیک شو که نه نو چې بهیږي نیم فلویډ به ډېر په اسانه سره بهیږي خبر باندې پوه شئ دلته به څه رکاوټ به خو لکه کم به او نیم فلویډ به ډېر په مشکله سره بهیږي یعنې زما مطلب دا دی چې ویسکاسټي اصل کې دی څه څیز ویسکاسټي اوکې نو دلته تاسو وګورئ چې ویسکاسټي از د ډیش ریزسټنس ټو فلو اف فلویډ نو ډیش ریزسټنس کې به څه لګي پیرانو ډیش ریزسټنس کې به لګي انټرنل ریزسټنس ټو فلو اف فلویډ چې ګوره دا ګوره ډېر اهم پوینټ دی ډېر اهم پوینټ دی انتهایی اهم پوینټ دی چې ویسکاسټي په اصل کې د یو فلویډ چې کومه دی دننه انټرنلی چې کومه ریزسټنس دی په فلو کې دغه موږ ویسکاسټي کنسیډر کولی شو خبره باندې پوه شوئ که نه لکه مثال په طور باندې زه اخلم دوه څیزونه اخلم یو اخلم لیټ سپوز هاني اوکې شهد اخلم شهد ټیک شو که نه شهد چې کوم نن سبا ډېر مشهور دی اوکې او بل چې کوم اخلم واټر څه شي اخلم واټر اخلم
اوکې نو تاسو به څه وایئ چې یاره دا شهد چې کومه دی ګبین دا ګبین که زه اړومه د بوتل نه نو ډېر به مشکله سره اوړي ولې چې دلته چې کومه ده انټر مالیکولر فورسز دا چې شی دا سترونګ دی ټیک شو که نه او دا واټر چې کومه دی زه اړومه ټیک شو دا واټر څه کومه دا زه اړومه نو واټر چې کومه دی ډېر په اسانه سره اوړي ولې چې انټر molecular forces are weak with respect to ani ټیک شو کنه چې دې دنه کومه انټر مالیکولر فورسز دي د اني په نسبت باندې دا سری دا کم دي نو موږ به څه وایو چې viscosity of the shahad ټیک شو viscosity of the څه شي اني will be greater than the viscosity of څه شي viscosity of the water اوکې دا ګوره viscosity په وینه ریپرزنټ کیږي یاد اوساتئ دا صرف اوس ما اسی کنسپټ درکو چې دا د اني چې کومه viscosity ده دا greater دی د water نه ولی چې دلته دا په فلو کې چې کومه زیات ریزिस्टेंस پېښ کوي خبر باندې پوه شئ کنه بنسبت د اوبو نو خامخا د اني چې کوم viscosity د زیات دی د water او د water viscosity بیا سره زیاته بیا د gases نه زیاته ده خبر باندې پوه شئ کنه خو یاد وساتئ چې ګوره په gases او په water کې ورته د ځمکې او د اسمان فرق دی دلته ډېر اهم MCQs هم دی چې کوم به زه تاسو سره اوس ډسکس کوم هم داسې به تاسو نه ګڼئ چې لکه بالکل دا خو انتهایي اسان دی چې اني چې کومه دی وروره دا خو ډېر سلو بهیږي نو موږ چې لکه دا ویسکس دی خبره باندې پوه شئ ځکه چې دلته د دې په بهیدو کې چې کومه دی مزاحمت اوکې واټر چې کومه دی پر سیبونو واټر چې کومه دی نو دا خو ډېر په اسانه سره افلو کولی شي په نسبت د اني موږ چې د دې مزاحمت کم دی ګیس خو بیخي په اسانه سره کولی شي دلته موږ viscosity څه کنسیډر کوو چې بیخي کمه ده خبر باندې پوه شئ کنه خو یاد وساتئ چې دلته ګوره ټمپریچر ډیپینډنس شته دا خبره ځان سره یاد ساتئ نو اول چې کله تاسو نوٹ لیکئ نو اول viscosity ډیفاین کړئ بیا ایگزامپلز ورکړئ خبره باندې پوه شئ کنه بیا ایگزامپلز دغه ایگزامپل ریزنز ورکړئ چې لکه ریزن څه دی اوکې نو دلته که ته ریزن ورکړې نو څه به ورکړې very much weak intermolecular forces اوکې چې کوم انتهایی ویک انټرمالیکولر فورسز دي خبره باندې پوه شئ په ګیسز کې د دې د وجه نه د دې viscosity څه د انتهایی کمه ده د خبره باندې راسئ کنه نو اوس دلته سوچ کوئ لکه سوچ څنګه وکړئ چې پیرانو زه تاسو ته خبره کوم ټیک ده دلته چې کومه ده د دې مالیکول که تاسو وګورئ د دې مالیکولز ټیک شو کنه دا شان د دې مالیکولز تاسو وګورئ د دې مالیکولز تاسو وګورئ ټیک شو یعنی دا چې کله فلو کوي نو الریډي دا مالیکول چې کومه ده به سلایډ کیږي اوور پاست ون انذر یو مالیکول په کوشش کوي چې لکه بل شاته پرېږدي سیملرلی دا به هم کوي اوکې لکه مالیکول څه کوي خامخا دا به سلایډ کیږي ور پاست ون انذر خبر باندې پوه شئ لکه د دې مثال دا دی چې لیټ سپوز دا لیئرز دي څه شی دي دا لیئرز دي اوکې دا د ټول نه میډ لیئر دی دا پسې ورپسې دی دا خبر باندې پوه شئ که نه نو د ټولو نه زیات فاسټ ریټ سره کومه لیئر روانه بالکل چې دا میډ لیئر دی خبر باندې پوه شئ که نه یعنې دلته که تاسو وایئ نو دا څه د وجې نه انټرنل resistance چې کومه دننه مزاحمت دی الریډي تاسو چې کومه تاسو فریکشن انټرنل فریکشن ورته هم ویلی شي څه ورته ویلی شي انټرنل فریکشن دا ورته هم ویلی شي چې د دننه مزاحمت د وجې نه نو دلته که تاسو سوچ وکړئ چې د دې لیئرز په منځ کې چې کومه انټرنل کاینیټیک انرژي ده څه شی ده کاینیټیک انرژي ده کومه انرژي ده کاینیټیک انرژي ده دا به څه ته کنورټ کېږي دا به کنورټ کېږي انټرنل انرژي ده خبر باندې پوه شئ کنه انټرنل انرژي ده ټیک شو روانه ده اوس دلته سوچ وکړئ چې سیمپل د دې لیئرز په منځ کې چې څومره فریکشن زیات دی د دې لیئر په منځ کې د دې په منځ کې د دې په منځ کې هغه عمر به فلویډ سي هغه عمر به فلویډ ویسکسي ځکه چې انټرنل ریزिस्टेंस یا انټرنل فریکشن زیات شو کنه سیم کیس چې کومه تاسو سره پسې کېږي سیم کیس تاسو سره په دغه شان په واټر کې دی وګورئ دا لیئر چې کومه دا روان دي خبر باندې پوه شئ کنه دا لیئر دا روان دي د ټولو نه سلو ولې دا روان دي چې دلته چې کومه راځي کې د دې مزاحمت د ټولو نه زیات دی د خبره باندې پوه شئ که پوه نه شوئ نو اصل کې که تاسو دلته وګورئ چې د دې دننه کومه کاینیټیک انرژي ده د دې کومه کاینیټیک انرژي ده اصل کې کنورټ کیږي څه ده انټرنل انرژي ته خبره باندې پوه شئ کنه دلته فریکشن شته خو دلته د فریکشن اماونت چې کومه انټرنل فریکشن یا د انټرنل ریزिस्टेंस چې کوم اماونت ده سره هغه د ټولو نه کم دی خبره باندې پوه شئ کنه
خبرې مطلب دا دی یاره چې دا کومه ایډجسنټ لیئرز دي که نه ایډجسنټ لیئرز دي ټیک شو ایډجسنټ لیئرز دي ټیک شو که نه دا د یو بل د پاسه تېرېږي خو د دې چې کومه دا فلو ده د دې چې کومه سپیډ دی د دې چې کومه ریلیټیو سپیډ دی د دې لیئر او د دې لیئر د دې لیئر او د دې لیئر دا کومه ریلیټیو سپیډ چې دی په دې کې فرق دی او دا فرق اصل کې د انټرنل فرکشن د انټرنل ریزسټنس د وجه نه یعنې دا ډیپینډ کوي په ویسکاسټي باندې اوکې دا اوس ټیک شو د ویسکاسټي چې کومه کنسپټ دی الریډي هغه تاسو وپېژندو تاسو په ډیټیل کې په دې باندې چې کومه دی لیکل کولی شئ خو دلته آیا څه نومریک ویلیو ځکه تاسو یو خبر وکړم چې که چېرې موږ د ویسکاسټي خبره کوو ویسکاسټي ټیک شو که نه ویسکاسټي نو دا موږ په څه ریپرزنټ کوو دا موږ په ایټا ریپرزنټ کوو دا چې کوم دی ګریک سیمبل دی اوکې دا ایټا او دا ایټا چې کومه دی پیر صاحب دا ایټا د دې نوم څه دی ایټا اوکې ایټا تاسو به ګورئ ایټا ټسټ نوم یې راولي خو خیر د دې نوم یاد کړئ دا دی ایټا اوکې او دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي دا ما سره اصل کې څه شی دی کوفیشنټ of viscosity اوکې کوفیشنټ اف viscosity نو په دې چپټر کې موږ داسې چل کوو چې د viscosity خبره کوو نو دغه د ان پسې بله کوي خامخا کوو په دې سمبل باندې به موږ داسې کوو دا به ریپرزنټ کوو خبره باندې پوه شوې که نه نو دلته اوس چونکې خبرې به نورې کوو په دې کې څه شک نشته د دې ډیټیل کې به ځو خو یو څو MCQs درته راوسنه او دا به وروسته بیا ما ته رایادوئ چې دا کومه زه تاسو ته یونټس ښیم نو باقاعده طور باندې نومریکلي دا به مونږ کیلکولیټ کوو د خبره باندې پوه شوئ دا به مونږ راوباسو نو که زه تاسو ته ووایم چې پیر صاحب زه راغلم دا ډسټر ټیک شو که نه نو دلته تاسو اوس وګورئ چې د دې ایټا چې کومه دی ایټا د دې چې کومه یونټ د یونټ خبره باندې پوه شو که نه نو د یونټ اف ویسکاسټي څه شی دی د یونټ اف ویسکاسټي as a dash نو دا دی پاسکل سیکنډ څه شی دی پاسکل سیکنډ پاسکل په اصل کې د څه یونټ دی دا د پریشر یونټ دی سیکنډ چې کومه دی دا د ټایم یونټ دی خبره باندې پوه شوئ که نه نو دلته تاسو ګورئ چې کومه پاسکل سیکنډ دی دا اصل کې د ویسکاسټي څه ده دا یونټ ده خبره باندې رسوي که نه همدغه شان که چېرې تاسو په اف پی سیسټم کې وګورئ که نو د دې یونټ چې دی چې ډاین سیکنډ اوکې پر سنټیمیټر سکویر اوکې ډاین سیکنډ پر سنټیمیټر سکویر او دا ډاین سیکنډ پر سنټیمیټر سکویر دا مسه برابر دی بیا چې د پوایز اوکې یعنی 1 پوایز خبر باندې پوه شوئ که نه 1 ډاین 1 سیکنډ ډیوایډ بائی 1 سنټیمیټر سکویر دا مسه څه برابر دی دا مسه برابر دی د پوایز چې ما سره په 1 پاسکل سیکنډ کې ما سره څو پوایز دي 10 پوایز دي څومره پوایز دي په 1 پاسکل سیکنډ کې ما سره 10 پوایز دي خبره باندې پوه شوئ که نه 1 سینټي پوایز په دې کې ما سره څومره 10 ملي پاسکل سیکنډز اوکې 10 ملي پاسکل سیکنډ خبر باندې پوه شئ که نه یعنې په 1 سینټي پوایز کې ما سره 10 ملي پاسکل سیکنډ دی خبره باندې پوه شئ که نه نو داسې دا چې 1 سینټي پوایز تا سره دی برابر شو 1 پاسکل سیکنډ تا سره د 10 پوایز برابر شو نو دا څیزونه چې کوم دی دا به تاسو فلحال په خپل ذهن کې دا به داسې بالکل فیکس کې دی ځکه چې پر روان ټیم کې چې کله مونږ ډریک فورس وایو سټوکس لا وایو د هغه ځایونو نه چې کوم دی دا به مونږ څه کوو دا به مونږ ډیرایو کوو ځکه چې ډاین اصل کې د فورس یونټ دی خبره باندې پوه شئ سیکنډ د ټایم یونټ دی سنټیمیټر چې کوم دی دا خامخا د سنټیمیټر سکویر د ایریا یونټ دی اوکې دا نو دلته چې کوم الریډي دا خبرې مونږ وکړې چې دا اصل کې د ویسکاسټي سره د ویسکاسټي یونټس دي چې په ډاین سیکنډ پر سنټیمیټر سکویر او بیا ډاین سیکنډ پر سنټیمیټر سکویر دا بیا د پوایز برابر دی او 1 پاسکل سیکنډ کې بیا 10 پوایز دي 1 سینټي پوایز بیا 10 ملي پاسکل سیکنډ برابر دی خبره باندې پوه شوئ که نه نو د دې په باره کې به ډیټیل لیکچر چې کومه دا به بیا مو خبره باندې پوه شئ که نه نو دا په خپل ذهن کې کېدوئ یارانو چې که چېرې تاسو د ویسکاسټي خبره کوئ نو ویسکاسټي اصل کې انټرنل ریزسټنس دی د دې میجرمنټ به موږ څنګه کوو نو باقاعده طور باندې دا ما تاسو ته ویل چې دا به خیال به کوو امیجینیشنز به کوو خبره باندې پوه شئ که نه ځکه چې فلویډ فلو چې کله مونږ وایو دا خو ډېر کمپلیکیټډ دی نو دلته مونږ داسې یو آیډیل فلویډ کنسیډر کوو دا په خپل ذهن کې کېدو چې په دې چپټر کې به مونږ څه کنسیډر کوو بالکل آیډیل فلویډ به کنسیډر کوو خبره باندې ورسېدی که نه نو چې آیډیل فلویډ مونږ کله کنسیډر کوو نو ډیفینیټلی زموږ کیلکولیشنز به دا به اساني او دا به مونږ په ریل لایف ټایم کې چې کومه مونږ دا فیس کوو نو ډیفینیټلی هغه به بیا څه کوي هغه به دا فالو کوي اپ ټو سم ایکسټینټ اوکې نو انشاءالله دوه رنګه ایکویشنز به مونږ ډسکس کوو په دې کې ایکویشن اف کنټینیویټي چې کومه لا اف کنزرویشن اف ماس دی برنالیز ایکویشن چې کومه لا اف کنزرویشن اف انرژي باندې بیسډ دی اوکې دا نو ډیټیل سره په دې باندې خبرې کوو نو کومه کوېشن چې نن تاسو ته کلیر شوې چې اصل کې فلویډ دی څه شی
اوکې دا فلویډ دی څه شی بیا تاسو دا کلیر شو چې ویسکاسټي دی څه شی په ویسکاسټي باندې تاسو په ډیټیل کې خبرې وکړئ کوم چې ایډجسټنټ لیئرز دي د دې په منځ کې چې کوم انټرنل ریزسټنس دی په باره کې تاسو خبرې وکړئ او موږ چې د دې اخیری لیر مثال داسې دی چې ته په یو رف سرفیس باندې چې کوم یو آبجیکټ راکاږه خبره باندې پوه شو کنه چې په رف سرفیس باندې یعنی په داسې ځګه بګه سطح باندې ته آبجیکټ راکاږي نو ډیفینیټلی به څه کېږي به هیټ اپ کېږي خبره باندې پوه شوې نو دلته د دې لیر ریزسټنس په نسبت د دې نورو ایز کمپیریټیولی ټو ادر لیئرز د دې لیر ریزسټنس د ټولو نه سره دا زیات دی نو چې څومره انټرنل ریزسټنس زیات دی دومره به ویسکاسټي زیات دی چې څومره انټر مالیکولر فورسز سټرانګ وي نو دومره چې کومه د ویسکاسټي به سټرانګ وي خبره باندې پوه شوې که نه دغه شان چې کومه د دې کنسپټ تاسو وایه بیا ویسکاسټي چې کومه سمبل دی ایټا تاسو ویله کوفیشنټ اف ویسکاسټي د هغې نه پس چې کومه دی تاسو د ویسکاسټي چې کومه یونټس دي په هغې تاسو خبره وکړه نو هیله ده چې دا لیکچر به تاسو څه نه څه تاسو په ذهن کې به څه نه څه آیډیا راغلي څه نه څه آیډیا به کېناستلي دا انټروډکټري کلاس و انشاءالله پر روان ټیم کې مخ په وړاندې باندې به ځو موږ به ډریګ فورس وایو دغه شان د دې مختلف قسمه ټرمینالوجیز نور به هغه سټډي کوو نو تر دې دمه دومره که په دې کې څه کوېشچن وي نو ضرور په کمنټ سیکشن کې موږ سره دا شریک کړئ خپل خیال ساتئ په الله مو سپارم د الله په امان